السماء. نن چې موږ د کومې ورځې په حواله باندې راجمع یو دا د تقسیم هند راواغله ترمنه پورې دا مسله روانه ده او دې کې موږ د کال په مختلفو تاریخونو باندې دا او د کشمیر په حواله سره مختلف قسمه فنکشنز موږ مطلب هغه نوو چې نننۍ ورځ پکې یو اکټیویټي د کشمیر ده یعنې په نننۍ ورځ باندې موږ د هغو سره د خپلې اکټیویټۍ اظهار کوو موږ هغه فارملي اوس په دې پوزیشن کې نه یو چې موږ د اصلاحاتو بکراوو او د هغو څخه وګرځو او په زور شمشیر موږ نن کوم باقي کوم کشمیر چې پاتې دی موږ د هغو اصول کوو خو نن سبا د پرنټ او الکترونیک میډیا دور دی نو هم په دې طریقه باندې موږ دنیا ته دا خبره ښیو په یو پروګرامه طریقه باندې چې دا کومه حصه باندې چې هندوستان قابض دی نو دا یو غیر مطلب چې دا د هغو حق نه کېږي او دا مطلب دا زیاتی شوی دی په دنیا کې چې د جمهوریت او د ډیموکراسي کوم اصول نن سبا رایج دي په هغې کې هېڅ یو قوم ته دا حق حاصل نه دی چې د چا د مطلب اکثریت وي او په هغه کې د حکومت اختیار د بل چا او بیا خاص کر په تقسیم هند فارموله ده جوړه شوې وه چې د هندوستان هغه حصې چې کوم ځای کې مسلمانان زیات دي هغه به پاکستان شي او کوم ځای کې چې هندوان زیات دي هغه به هندوستان شي او په دغه فارموله کې کشمیر خو لا زموږ سره جنګېدلی چې د هغې ټولې واقعیان د پاکستان سره جنګېدلي د هغې ټولې اوبه او نهرونه موږ ته راغلي سیندونه بنګلادیش چې زموږ نه 1000 کیلومیټره لرې دی په دغې فارموله کې هم هغه د پاکستان حصه جوړه نو کشمیر خو خامخا د پاکستان حصه پکار وه خو هغو د خپل طاقت او د خپل مطلب وسایلو په بنیاد باندې په هغې باندې وخت کې قابض شو بیا د هغې نه وروستو د اقوام